چې شاته دوه بالښتونه پراته وي او بهی په ولاړه ډډه باندې پروت یو د قوم خبره کې ډېره مزه کوي. مزه په دې کوي بهی چې اوس وزیر اعلی چې کوم دی د الیمین ګنډاپور رشته الیمین ګنډاپور یې د کرسۍ نه لرې که او سهیل اپریدي چې کوم دی دا وزیر اعلی که او پښتانه ډېر انتهایی خوشحاله دي او ډېر زیات په سور کې دی. بیا خاص کر چې کوم دی وایي زمونږ د پی ټي آی والا چې تعداد یې په پښتونخوا کې انتهایی سیوا دی ورکر، نو هغه ورکر ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې دا وزیر اعلی نه زمونږ په حق کې دی، نه دا د عمران خان په حق کې دی او نه دا د عمران خان په حق کې څه کولی شي. الیمین ګنډاپور نه دا تکړه دی یا دا د الیمین ګنډاپور نه چې کوم دی مالداره دی یا د الیمین ګنډاپور نه په روپۍ باندې پوره دی نه دی پوره. دا ځان له د خدای تعالی غل او ډاکو دی چې الیمین ګنډاپور نشو وزیر اعلی سنبالولی، نو لکه دی به څه سنبال کړي. ستاسو د وزیر اعلی کرسۍ او ستاسو سیاسي کرسۍ کوم دی دا بې اختیاره دي، دا د چا په لاس باندې چلیږي، دا څوک چلی دی ته مه خوشحالېږئ. ما وختي هغه پوسټ کړی مل د شاید دلې او د آفتاب دلې نیکه غټ دادا ویلي و چې د بد خنزیر په زامنو کې ما خو بد نه دي لیدلي. بھائی دا هغه قصه ده، دا هغه قصه ده. روزانه شودګان مه جوړوئ، د ځانه لیوني مه جوړوئ. خو مړه تاسو که جنګي جو هم پکې خراب وي او که آبادي جو هم پکې خراب وي، ستاسو روخي قسمت نشته. خو خبرې مطلب به دا و چې بهی وزګار وم هېڅ څه کار مې نه و او بهی په ولاړه شا پروت وم، الله چې د قوم په مسلو کې ګوتې ووهه.